نو زما عزتمندو معاشره بزمونگا ال د خوشحالی جوړیږي، تسکین او راحت به مونږ ته هله ملاویږي چې مونږ او تاسو یو کار وکړو چې د مخلوق نه توقعات نه کوو، د چا نه توقع نه ساتو. ګوره یو نعمت چې هغه بغیر توقع او ناڅاپه راشي یو انسان ته نو سړی ډېر خوشحاله شي. ستا توقع نه او د یو کس نه دی دا امید نه او ډایرکټ دله هغه چې کوم دی نو د 100 روپو نوټ په جیب کې واچو نو تا باندې به ناشنا ولګي، ډېر به خوشحاله شي. د یو کس نه د تعاون او د امداد توقع نه امید دی نه او هغه د امداد وکړه ته به خوشحاله شي. د یو کس نه توقع او امید وي د هغه نه توقع ساتئ او هغه د تعاون او امداد نه کوي نو ته به پریشان. لہذا د پریشانۍ نه د ختمېدو دپاره د خلکو نه توقعات، د خلکو نه امید دا ختمول پکار دي. د خلکو نه توقعات ختمي، د خلکو نه امید نه نو چې بې امید او بې توقع یو ناشنا کار وشي، ستا به په توقع کې نه ستا به په خیال کې نه ته دا تمه مه ساته چې فلانی به ما ته سلام کوي، فلانی به زما عزت کوي. ته دا توقع مه ساته چې فلانی به زما خاطر کوي، فلانی به زما عزت کوي. نو دا د هر انسان که یو سړی پلار دی نو هغه د زوی نه توقع نه ساتي، که یو سړی زوی دی د پلار نه توقع نه ساتي. خبره پوه یو زنانه انګور ده هغه د خواښې نه توقع نه ساتي، یو زنانه خواښې ده د انګور نه توقع نه ساتي چې ګنې دا به زما خدمت کوي. بس چې کم نعمت او کم خدمت زما په قسمت کې لیکلی وي ابه دا بچي زما کوي، ابه دا انګور زما کوي، ابه دا خواښې زما کوي، ابه دا ښځه یا دا خاون زما هغه حاجت پوره کوي که زما قسمت کې لیکلي الله به پوره کوي، دی به بانئ. او که زما په قسمت کې نه نو نه پلار زما مسله حل کولی شي، نه زوی زما مسله حل کولی شي، نه انګور او نه خواښې او نه ښځه او نه خاون. مسلو حل کولو والا ذات، امیدونو او مسلو حل کولو والا، مشکلاتو حل کولو والا ذات یو د الله ذات. نو چې زمونږ توقعات او امید او زمونږ برپور توجه په الله وي، د مخلوق نه زمونږ توجه کټ وي، د مخلوق نه توقعات کټ وي، د مخلوق نه امید او تم او لالچ کټ وي، خالص د الله جل شانه په ذات باندې زمونږ یقین وي، نو بس بیا یقیني خبره ده، ظاهري خبره ده. به حیثیت د په هر میدان کې چې زه یم، که په دفتر کې افسر یم نو دا امید او دا توقع نه ساتم چې نوکر دې زما عزت وکړي، عزت به مال الله راکړي. که زه په جومات کې امام یم، عالم یم، د مقتدي نه او د شاګرد نه دا توقع نه ساتم چې دې زما عزت وکړي او د په وجه به زه عزتمند کېږم. نه، من تواضع لله رفعه الله. چې چا د الله دپاره تواضع وکړه، عاجزي یې وکړله، د مخلوق نه د عزت تمه ونه ساتله بلکې د عزت تمه د الله نه وساتله. فلله العزة جميعا. د دنیا او د آخرت ټول عزتونه د الله سره دي. د الله جل شانه نه تمه او توقع وساتله نو رفعه الله، الله به دې اوچت کړي، الله به مال هم ورکړي، الله به عزت هم ورکړي. الله جل شانه زمونږ او ستاسو د الله په ذات باندې کلک یقین پیدا کړي او چې زمونږ توقعات د مخلوقاتو نه کټ شي او زمونږ تعلقات د الله سره جوړ شي، علی به نظام معاشرت هر څه برابر شي.